بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو دا وخت موجود یم په مدرسه عربیه دارالتقوا کې او راسره څنګ کې موجود دی قاري صاحب. قاري صاحب به ټول ناول موږ ته خپله پېژندګلو کوي، د کوم سره تعلق دی خپل تعارف به راسره کوي. قاري صاحب سره خبرې کوو چې یاره قاري صاحب د کوم ځای نه راغلی دی او مدرسې ته راغلو ماحول څنګه دی، بیا په مدرسه کې څومره کمزوریانې وي او څومره چې کوم دی لرې شوي څومره پاتې دي، د ماشومانو په حواله سره سیول غواړي پوره معلومات ترې اخلو. تاسو چېرته هم مزه زموږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قاري صاحب خیر جي؟ شکر دی الله فضل دی. تاسو عادتونه ښه دي؟ خیر دی جی. قاري صاحب ټول ناول خپله پېژندګلو مونږ ته او زموږ کتونکو ورته وکړئ. زما نوم رحیم الله دی. جی. من ګوره ملک آباد سره تعلق ساتم او مدرسه رحیمیه للتجوید والقراءت قاری فضل الرحیم صاحب سره مې هلته حفظ هم کړی دی، تجوید مې هم هلته کړی دی او دې نه مخکې یو 2 کاله مې په تیمارګره کې تدریس وکړو او د هغې نه بعد تقریبا 2 میاشتې پوره کېږي چې دلته راغلی یم. ماشاءالله. قاري صاحب مدرسې ته راغلی، د مدرسې ماحول څنګه دی او بیا هغه ماشومان چې کوم دي څومره کمزوریان تاسو ماشومانو کې ولیدي او څومره چې کوم دی پاتې دي، څه به کمزوریان تاسو کمې ولیدي چې یاره ماشومانو کې څه کمزوریان دي زیاتتر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په اصل کې حمزه بای حفظ چې دی دا د 2 سیزونو نوم دی. یو د تجوید د قواعدو، دویم د پختګۍ، یعنی چې دا دواړه سیزونه رايوځي شي نو دا حفظ دی. او دلته کې زه چونکې اول چې زه راغلم او مدرسې دا دونه لوی عمارت مې ولیدو ډېر خوشحاله شوم چې کله مې د مدرسې د طلباو د حفظ هغه کمزوریانې د تجوید د قواعدو مې ولیدې نو په هغې باندې ډېر خفه شوم، ځکه وي چې دا 15-16 سال د دې مدرسې وشو چې دا جوړه شوې ده او په دې کې دا کار شروع دی روان دی. نو په اصل کې حمزه بای دا بعضې مدرسین داسې وي چې هغوی داسې نه دی چې څوک به محنت نه کوي، محنت هر یو کوي، خو دا ناامیدي نه ده، ناامیدي دا ډېر خطرناک شی دی او څه حده پورې مدرس چې دی هغه لګیا وي خپل محنت کوي خو ناامیدي پیدا شي او طلبات چې دی څه حده پورې وچلی بیا وایي چې یاره دوی خپل کمتره چې دی هغه نه پرېږدي، دې د وجې هغه بیا غفلت اختیار کړي او دغه ناامیدۍ د وجې طلبه چې یا کمزورۍ طرف ته لاړ شي، د کمزورۍ شکار شي. او دلته کې زه چې راغلم نو د تلفظ او دغه شان د قواعدو دا کمزوري ډېره زیاته وه او دغه شی د قواعد د تجوید دا حسن دی د قرآن کریم او چې کم یو کس د قرآن کریم د دې حسن او د دې تلفظ او د تجوید د قواعدو خیال ساتي دته به قرآن کریم الله سبحانه وتعالی پوخ یادوي، دا به ورته یادېږي. طلبا چې دی هغوی شروع وکړي وایي بعضې طالب چې دی هغه 4 دورونه کړي، بعضې پکې 10 دورونه کړي خو قرآن کریم ورته پوخ نه دی یادو او په تراویحو کې هغه نشي ویلی. د هغې اصل وجه دغه چې طالب چې دی په داسې سپیډ کې لګیا چې هغه خپل منزل سپاره دغه شان سبق یا سبقي سپاره په داسې سپیډ کې اوري چې په هغې کې نه د هغې د حرف د مخرج پته لګي نه د حرف د صفاتو پته لګي، یعنی استاز د هغې غلطي نشي معلومولی، هغه ته پکې پته نه لګي. نو اول خو دا ده چې طالب د هغه نه سپیډ ختم شي، بلکل سلو تلاوت شي. دویم د قواعدو او د مخارجو د دې لحاظ وساتلی شي. نو دغه کمزوریانې وي الحمدلله موږ خپل کار شروع کړی دی او تر دې حده پورې چې 80-90% چې دی هغه کمزوریان په ختمېدو دي. دا زموږ یو 2 امتحانات وشو، اوس دا 6مه امتحان وشو. د دې مدرسې نگراني د حفظ د شعبې هغه د دې سوات بلکې د دې ټول سوات پاکستان به درته زه وایم چې امام القره قاري القره قاري عبدالغفور صاحب دامت البرکات العالیه د هغوی په نگرانۍ کې ده. هغوی راځي هره هفته کې اتوار په ورځ راځي، د هر یو کلاس ته په نمبر امتحان اخلي او جایزه اخلي چې څه کمزوري ده. نو هغوی په دې میاشتو کې چې کوم امتحانات وشو دې نه ډېر زیات مطمئن شو چې طلباو پوره کمزوریانې ووتې. اوس دا 6مه امتحان چې وشو په دې کې زموږ د کلاس چې دی 97% نتیجه راغله، مخکې د 80 نه پورته نه ده تللی چاته، 97% نتیجه راغله. نو ډېر زیات هغوی په دې باندې خوشحاله دي
کار مخکې روان دی او دغه الله تعالی فرمایي ان الله لا یضیع اجر المحسنین. څوک لکه الله تعالی چې د چا محنت نه ضایع کوي. نو چې انسان محنت کوي الله تعالی به خامخا د هغې ثمره ورکوي. نو دغه ناامیدي نه ده پکار. اوس الحمدلله موږ پکې د مدرسه کې د مسابقو ترتیب شروع کړی دی. د دې دپاره چې د طلباو کې دغه د محنت جذبه شوق دا پیدا شي. موږ په هره هفته کې اتوار په ورځ مسابقه کوو. ابتدایي موږ د 5 سپارو نه شروع کړی ده ځکه چې ابتدا ده طلباو کې کمزوریانې دي ابوځي. بل د مایک مخې ته راتلو هغه جیجک او هغه یره چې ده هغه ختمول دي. نو ابتداً موږ د 5 سپارو نه شروع کړې ده او په دې کې دا چې دی دا په شپږو د 4 هفتو باندې تقسیم ده. یعنې 4 اتواره به موږ دا مسابقه چلو. 3 اتواره چې دی دا به موږ د هر کلاس نه یعنې هر یو کلاس چې دی موږ په 3 حصو تقسیم کړی دی او دغه هره حصه چې ده په هر اتوار باندې جدا جدا حصه په مسابقه کې شرکت کوي. دغه مسابقې نه موږ 3 پوزیشن هولډران وباسو. بیا 4مه مسابقه چې ده هغه به زموږ فاینل وي. هغې کې دغه پوزیشن هولډران چې کوم وي 3 راغلي 4 راغلي څونه ترې موږ وویستو دا به بیا په آپس کې جنګېږي. دا به غټه مسابقه فاینل وي. دې کې به دوی له موږ ښه پوره غټ غټ انعامات هم ورکوو. دې نه بعد به بیا د 10 سپارو شروع کوو او چې د 10 هغه اختتام وشي بیا به د هغې نه 15 بیا 20 اخر کل قرآن ته به رسو. انشاءالله دا یو عزم مو کړی دی چې د دې مدرسې دا نوم چې دا به انشاءالله په ټول پاکستان بلکې په ټول بین الاقوامي سطحه انټرنیشنل سطحه به دا روښانه کوو او دغه شان د ټول لیدونکو اوریدونکو ته دا یو پیغام ورکوو چې دا لوی مدرسه ده ډېر ښکلی تعمیر شوی دی. طلباو دپاره بهترین سهولیات په دې کې موجود دي او دغه شان کم طلبا کم کسان چې دي د هغوی ماشومان یتیمانان وي د هغوی نه فیس نه اخیستی کېږي. هغوی ته سبقونه ویلی کېږي. کم کمزوري یعنې وسې نه کېږي فیس نشي ورکولی نو هغوی ته هم دعوت دی چې هغوی راشي د هغوی نه به فیس نه اخلي. او دغه شان د مدرسې د طرف نه تر دې چې لالاجي د هغوی د خدای پاک په عمر او دغه شان په مال کې برکت ولګوي چې هغوی د طلباو دپاره د کپړو هم کړی دی چې د کپړو یونیفارم دا ورله هم ورکوي. په کال کې ورله 2 جوړې ورکوي 3 جوړې ورکوي چې د دوی د کپړو کمزوري هم نه وي. قاري صاحب دا راته ووایه چې مونږ کله هم در وخېږو تاسو ناست وړو سبق وایي که هغه ماښام وي که مازدیګر وي که ماخصوصن وي هر ټایم تاسو ناست یم. ترتیب ستاسو څه وي؟ تاسو مطلب چوټي وغیره پکې نه وي که نه؟ مطلب زه چې ګورم تاسو وړو سره سبق ته ناست یي څه وجه ده تاسو ترتیب سره دی؟ ترتیب خو عام طور چې دی سهار موږ 4 بجې پاسو طلبا پاس یو د سونو کې د 4:30 باندې بیا کلاس شروع کېږي. تاسو پکې دمه نه کوئ؟ تاسو خو هر وخت ناست یې که نه چې موږ چې ګورو نو ما دا در وخېږو نو تاسو چې لکه وړو سبق وایئ ناست په خپل ځای ناست یې. دنیا د دمي ځای نه حالانکې بهر ما ونه لیدلی تاسو چېرته چې یاره مازدیګر کې ګراونډ کې ده تاسو سبق سره دنیا د دمي ځای نه ده. انشاءالله دمه چې دا به د الله نه به امید ساتو چې دغه قبر او آخرت دا زموږ د دمي ځای دی او دلته کې خپل محنت چې دا جاري وساتو. او سهار زموږ ټایم ټیبل طریقه کار دا دی چې سهار 4 بجې طلبا زه په خپله پاڅوم هغوی خپل اودسونو کې بیا ځان له نوافل وکړي دعاګانې وغواړي ځان دپاره مدرسې دپاره د تمام امتي مسلمه دپاره خپل والدینو دپاره د هغوی د کامیابۍ دپاره دعاګانې وغواړي. بیا د هغې نه بعد چې دی په 4:30 بجې باندې کلاس شروع شي. دا د مانځه پورې دا کلاس شي مونځ چې وشي د سهار مونځ وشي د هغې نه بعد بیا کلاس شروع شي د پوباندې 7 بجو پورې کلاس شي. پوباندې 7 بجې چې بیا د ناشتې د چې وقفه یو 25 منټ وي 25 یا 20 منټ غالبا داسې دغه کې طلبا خپل چې وڅکي د هغې نه بعد بیا سبقونه شروع شي 11:30 پورې د سبقونو دا سلسله روانه وي. او بیا د 11:30 نه بعد بیا روټۍ وخوړی شي. روټۍ نه بعد بیا طلبا ویده شي د مانځه د ټایمه پورې. مانځه نه بعد بیا سبقونه شروع شي مازدیګر مانځه پورې. او نور عام طور چې دی د مدرسې روټین خو دا دی چې مازدیګر نه وروستو طلبا پورته ګراونډ او ټول سهولیات ورته موجود دي. ګراونډ ته وخېږي ځان له فوټبال وکړي یا دوکان ته روځي ځان له میوه واخلي خوراک وکړي
زموږ سره بعضې طلبا داسې چې هغوی یا زیات کمزوري هغوی سره محنت زیات پکار دی. دغه شان دی بعضې داسې چې هغه مونږ لکه را روان هفته اتوار چې کوم مسابقې د هغې دپاره مونږ هلته راګیر کړي چې اپس کې یو بل سره دغسې پارو کې د یو بل نه تپوسونه وکړي چې ټریننګ شي. دغه ټایم د مازدیګر د لمانځه نه وروستو دا مونږ دې ته ویستې چې طلبا اپس کې یو بل نه تپوسونه وکړي، بیا پرې وروستو د مقابلې په ټایم کې دغه جیجک او یره نه وي. او جی نور بیا ماښام لمانځه نه بعد بیا کلاس شروع شي، ماسخوتنه پورې ماسخوتن روټۍ وخوړی شي، بیا لمونځ وشي، لمانځه نه بعد بیا لمانځه نه بعد بیا د پابند 9 بجو پورې سبقونه یې هغې نه بعد بیا طلبا ځان خپل بسترې خورۍ کې ویده شي. ماشاءالله. قاري صاحب تاسو د مدرسې نه په خپله مطمئن یې که نه، مطلب د انتظامیې نه تاسو ته څه داسې مسله خو نشته چې یاره هغه تاسو لرې کول غواړي استادانو ته، تاسو ته ماشومانو خو چې تاسو وایي چې کمزوریان یې مسلې دغه به مونږ ختمو، خو تاسو خو دلته خوشحاله یې د انتظامیې نه دونه. الحمدلله د انتظامیې او د مدرسې د طرف نه داسې څه لا نشته. ابتدا ده چې زه راغلی یم نو حمزه بی مدرسې دلته کې چې هر ټیم کم نګراني چې چاته حواله ده مولانا انور علي صاحب الله دې په عمر او علم کې برکت ولګوي، هغوی د وخت دغه شان ماته ویلي دي، تمام اساتذو ته ویلي دي د حفظ دا کار چې دی دا ډېر زړه ستړی او دروند او ګران کار دی، مشکل کار دی، محنت ډېر غواړي، محنت زیات غواړي. نو هغوی ویل دی چې یاره کار په کار دی، ستاسو چې څه په کار وي که چې د ورځې 15 پیرې څکئ څه په کار وي د هغې به کمی نه وي او څه سهولیت غواړئ هغه به انشاءالله تاسو ته پوره کېږو چې د مدرسې دا معیار د حفظ د شعبې دا معیار دا اوچت شي. موږ دغه عزم کړی دی او انشاءالله دې بعضې کمزوریانو د خپل سهولیاتو دې له چې توجه ورکوي نو بیا به هغه پاتې کېږي. نو انشاءالله دې طرف ته یو استاد د دغه په کار دی که نه چې دی راغی اول د ادارې والو سره د خپل سهولیات یا د خپل چوټۍ متعلق یا د خپل تنخواه دغه خبره پوره کړي، د هغې نه بعد بیا دې تنخواه ته نه ګوري چې زما تنخواه څو ده یا دا به کله میلاویږي، دا به میلاویږي چې میاشت پوره شي دا به میلاویږي. بس ټول سوچ چې دی هغه د مدرسې دپاره د هغې د کامیابۍ دپاره طلباو د کامیابۍ دپاره. او اصل کې حمزه بھائی استاد ته چې تجربه او اکسپیرینس دا میلاویږي که نه دا د دغه سوچ فکر د وجې چې یو استاد دا سوال نه پیدا کېږي چې د استاد په ذهن کې د هغه به دغه سوچ فکر وي چې طلبا کامیاب شي دا به څنګه کامیابیږي او ده ته به الله تعالی دغه تجربه د اکسپیرینس نه ورکوي. لکه بعضې ټایم کې زه پرېوځم که نه پرېوتو په دې ټایم کې زه سوچ وکړم چې لکه دا طلبا به څنګه دا کمزوریان یا به څنګه وځي، خدای پاک بس یو جذبه زړه ته راولي، یو طریقه کار چې دی ذهن ته کړي چې یاره سبا له دا پې شروع کړه انشاءالله دې سره به ټیک شي. جو الحمدلله هغه نظام روان دی. دې نه مخکې ذات ملګری کې هم نو هلته کې هم چې اول لاړم نو ډېر زیاته کمزوري وه، هلته کوم لویه خرچه شوې وه په هغه بولډینګ باندې آبادۍ باندې، نو هلته مونږ کار روان کړو. هلته کې خو تر دې چې د مدرسې د انتظامیې د طرف نه په ما پابندي وه چې ته کار مه کوه، هسې کښېنه تنخواه اخله. خو چونکې د ما چې کوم ځای نه سبق ویل دی کوم ځای کې مې علم حاصل کړی هغوی د طرف نه تربیت داسې شوی دی او کار به کوې او لکه نه به تنخواه ته ګورې، هسې دا ناسته نه ده او دا په ما بوج کېږي. او دغه شان زموږ استاد محترم دی هغوی لکه هسې ناسته ده نه په خپله مني نه د خپل شاګرد مني. نو دا یو ښکلی سوچ او فکر دی او الله تعالی موږ دلته د دنیا ته رالیږلي دي دپاره چې موږ محنت وکړو او آخرت خپل جوړ کړو. ماشاءالله. کوشش به انشاءالله کوو چې په جمع باندې د مدرسه عربیه دارالتقوا د کامیابۍ دپاره کوششونه وکړو. نور کار د الله دی انشاءالله الله به د اخره کامیابي لازم راکړي. ډېره مننه قاري صاحب مهرباني. جي کتونکو څنګه تاسو د قاري صاحب خبرې واورېدې ډېرې ښکلې ښایسته خبرې قاري صاحب وکړې. الله دې په ژوند کې برکت واچولی کړي او الله دې ورته صحت ورکړي چې دومره ښایسته سوچ لري د ماشومانو دپاره. یقینا چې الله پاک په نیتونو باندې بیا فیصلې کوي نو انشاءالله چې الله پاک به لازم چې مدرسې ته د ادارې ته کامیابي یو ورځ خامخا ورکوي. دا محنت د استادانو انشاءالله نو خامخا به ورته کامیابي میلاویږي. بل استاد دا وایي چې څنګه چې قاري صاحب وایي هم دلته ماشومان تاسو راوستی شئ که غریبانان یي که یتیمانان یي
مدرسه کې ورته هر قسمه سهولیات میلاویږي چې کمزوري ماشومان یې دلته به انشاءالله ښه کېږي که مطلب مالي حالات یې کمزوری وي هېڅ مسله نشته د مدرسې دروازې ورته کولاوي دي بالکل خپل ماشومان راولئ دلته به یې داخلېږي بالکل فی سبیل الله به د هغو نه هېڅ پیسې نه اخیستی کېږي بلکې البته زه وایم دوی ته ماشومانو ته به دلته کې د ګرمۍ او د یخنۍ اوړي ژمي دواړو کپړې ورته هم میلاویږي سهولیات ورته ورکړی کېږي مطلب ستاسو ماشومان به دلته خوشحاله وي او په یو ښه ماحول کې به انشاءالله هغوی د دین علم چې کوم دی هغه یې زده کوي